که تاسو د بینک نه روپۍ راوکاږئ نو په هغې به ستاسو نه ټیکس کټ کېږي. په هغه ټیکس کې چې دی په هغې کې اوس اضافه راځي. مخکې چې دی 0.6 چې دی دا به کټ کېدلو، اوس 1.2 ته چې دی هغې خجوله لکه نیم په نیمه هغه ټیکس چې دی په هغې کې سیوایي راولي. نو که تاسو روپۍ راوکاږئ نو په هغې به دغه ټیکس چې دی دا به ستاسو نه کټ کېږي. د دې نه مخکې چې دی په لاکو روپو پسې به 600 روپۍ کټ کېدلې، اوس په لاکو پسې 1200 روپۍ چې دی دا به کټ کېږي. نو ځینې کسانو موږ به خپلې روپۍ چې دي دا په کور کې ږدو او په بینکونو کې به دغه روپۍ چې دی دا به نږدو. خو دا ورته پته نشته چې دا ټیکس به د کمو کسانو نه کټ کېږي، ځکه چې تاسو به اوس هم روپۍ راایستلې خو ستاسو نه به دغه ټیکس نه کټ شي. نو دا د کمو کسانو دپاره دی. دا د هغې کسانو دپاره دی چې کم کسان د حکومت ټیکس نه ورکوي، نو هغې کسانو نه به دا روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. ایا که په اې ټي ایم راوکاږي او که په چیک راوکاږي د هغو نه به دغه روپۍ کټ کېږي. د 50 نه لاندې راوکاږي نو دا ټیکس به نه کټ کېږي. د 50 نه لپاس راوکاږي نو د هغو نه به دغه ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. چې پای لري نو په هغه باندې دا روپۍ نشته، خو چې نان پای لري نو د هغو نه به دا روپۍ چې دي دا به لازم کټ کېږي. دغه شانتې اوس په دغه کې چې دی لکه تاسو په هوټلو کې یا دغه شانتې په غټو غټو شاپینګ مالو کې یا په پمپ کې تیل وراچوئ او تاسو په کیش سره پیسې ورکوئ نو په هغې باندې هم 2-3% چې دی هغه به اوس ټیکس لګي. او که تاسو ډایرکټ داسې ډیجیټل دغه کوئ کارډ د سره د بینک او په هغې باندې دغه ادا کوئ نو بیا به هغه ټیکس په تاسو باندې نه وي. نو حکومت چې دی اوس د هر سره ډیجیټل کرنسي ته چې دی هغې ته یې ورهړئ نو په هغې باندې چې دی هم دغه ټیکس چې دی دا په دې ځل لګي او د هر سره چې دی دا به د 1 جولای نه چې دی په تاسو باندې لاګو وي. لکه که تاسو روپۍ راوکاږئ هم به دغه ټیکس کټ کېږي. که تاسو په نغدو کې روپۍ ورکوئ نو هم به دغه ټیکس چې دی دا به ستاسو نه کټ کېږي. که تاسو کارډ استعمالوئ نو دغه ټیکس چې دی دا به نه کټ کېږي. خو په زیاتر شاپینګ مالو کې او دغه شانتې په پمپونو کې چې دی د دې هغه اې ټي ایم نه وړوکی غونتک ماشین چې دی هغه نه وي نو هغه به په هغو باندې هم لاګو کړي چې د هغو سره به دغه موجود وي. نو دا نوی ټیکس چې دی دا په دې بجټ کې چې دی دا په تاسو باندې لګي.